बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन د ګل ورځ او د جنوري یو کم دیر شمه نیټه ده د سونو اف ام ریډیو نتورک دی د دې وخت مهم خبرونو سره زیم مجاهد پرویز او زه عروج خان ټولو ناول سر خبرونه د پاکستان او ایران خارجه وزیران ترمنځ ملاقات کې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دواړه مرستو د خیالونو تبادله شوه فوجي عدالتونو کې د عام وګړو مقدمو په اړه د نظرثانۍ په درخواست اوریدونه کوونکي بینچ مات شوی جسټس سردار طارق د بینچ نه بیل شوی دی د خیبر پختونخوا نگران حکومت صوبه کې د هسپتالونو لپاره دوايان اخیستو لړ کې د 15 ارب روپو منزوري ورکړې وفاقي حکومت د وزیرانو سرکاري افسرانو بهر ملکی دورې منسوخ کولو منزوري ورکړې ده عامو ټاکنو لپاره ټول ملک کې 3,83,3 او یا پولینګ سټیشن او پولینګ بوث جوړ کړی شوی دي د بلوچستان تعلیم محکمه روان کال ړومبي جماعت نه تر 12م جماعت پورې طلبه او طالباتو ته مفت کتابونه ورکوي ایران کې د اسرائیل جاسوسۍ په الزام 4 کسانو ته د 500 سزا ورکړې شوې او جنوبي افریقا کې جاری د انډر 19 ورلد کپ په 20م میچ کې د قومي ټیم مقابله سبا آیرلند ټیم سره کیږي هډلاین تاسو واورېدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د بریټن آغاز کې خبر شاملو چې د پاکستان او ایران خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه مرستو د خیالونو تبادله شوې ده د خارجه دفتر د لوري جاری شوی بیان مطابق د نگران خارجه وزیر جلال عباس جیلانی او د ایران خارجه وزیر ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو کې د پیشرفت لپاره د مرستو په اهمیت زور اچول شوی دوان خارجه وزیرانو د شریکو چیلنجونو مخنیوي لپاره د اجتماعي نقطه نظر په بنیاد او د خوشاله باهمي هدفونو ته وده ورکولو لپاره په شریکه کار کولو سلا شوي دي فوجي عدالتونو کې د عام وګړو مقدمو په اړه د نظرثانۍ په درخواست اوریدنه کوونکي بینچ مات شوی دی جسټس سردار طارق د بینچ نه بیل شوی د سپریم کورټ بل بینچ جوړولو لپاره دا معامله جج کمیټې ته استولې شوی د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې د سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ بنن د مقدمې اوریدنه کوي د اټارنی جنرال تر مخه 103 سیول وګړو مقدمې فوجي عدالتونو کې زیر سماعت دي بلخوا سپریم کورټ اف آی ای لخوا خبريالانو ته جاری کړی شوی نوټس په سمدستي توګه واپس اخیستو حکم ورکړی دی د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د صحافیانو حراسه کولو په اړه د خپل اندې په نوټس سماعت کړی دی د اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي چې چېرې څوک په عدالتي فیصلو تنقید وکړي نو کوي دي خو څوک د چا تشدد نه هڅولو یا نور انتشار خورولو خبره بیله ده د عدالت دلیلونه اوریدو وروسته د مقدمې نوره اوریدنه سبا پورې ځنډول شوې او وفاقي حکومت ته په صحافیانو شوي تشدد په اړه ریپورت 2 هفتو کې دننه جمع کولو هدایت ورکړی دی خبر شامل و چې وفاقي حکومت د وزیرانو او سرکاري افسرانو بهر ملکی دورې منسوخ کولو منزوري ورکړې ده میډیا ریپورټونو مطابق نگران وزیر اعظم منوار الحق کاکړ د راتلونکي عام ټاکنو او نوي حکومت جوړېدو پورې د وفاقي وزیرانو او سرکاري افسرانو بهر ملکی دورې منسوخولو منزوري ورکړې ده د غرنګ د نگران وزیرانو سرکاري افسرانو او خود مختار ادارو چارواکو اجازتنامې هم منسوخ کړې شوې دي خبر شاملو چې عامو ټاکنو لپاره ټول ملک کې 3,83,3 او یا پولینګ سټیشن او پولینګ بوث جوړ کړی شوی دي چې پکې 12 کروڑ 15,15,000 ووټران د قومي او څلور صوبایي اسمبلو لپاره ووټونه اچوي د الیکشن کمیشن تر مخه د قومي اسمبلی نشستونو لپاره په مجموعي توګه 15,123 امیدواران په میدان کې دي چې پکې 4,800 نارینه 312 زنانه او 2 خواجه سره ترمنځ مقابله ده دغه د صوبایي اسمبلو لپاره 12,123 نارینه او 1500 زنانه امیدواران په میدان کې دي د پیښور ډیپټي کمشنر پیښور ښار کې د 15 ورځو لپاره د فیوسل سلور سلويخ نافذ کړی ده
د پیښور انتظامیې لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې په ښار کې د 15 ورځو لپاره دفعه 144 نافذ کړې شوې ده چې پکې به هر قسم وسلمنې وي او د پیښور انتظامیه به د دفعه 144 خلاف ورزۍ پر ضد سخت کاروایی کولی شي. بل خوا مټاکنو دوران د امنیت ټینګ ساتلو لړ کې نگران حکومت خیبر پختونخوا پولیسو لپاره د 50 کروڑ روپو فند جاری کولو منځوري ورکړې ده. خبر شامل چې د خیبر پختونخوا نگران حکومت صوبه کې د هسپتالونو لپاره دوايانې اخیستو لړ کې د 15 ارب روپو منځوري ورکړې. میډیا ریپورټونو مطابق صوبایي حکومت هسپتالونو کې دوايانو قلت ختمولو او نور طبي آلات اخیستو لپاره هسپتالونو ته د 15 ارب روپو ورکولو منځوري ورکړې ده. روان کال د صوبې هسپتالونو ته د دوايانو او نور طبي آلاتو اخیستو لپاره فند نه دی جاری کړی شوی چې لوجې د صوبایي هسپتالونو کې د دوايانو قلت پیدا شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت لخوا سینجی سټیشنو ته د ګیس سپلای بندیز باوجود اوس هم مردان او پیښور په شمول مختلفو سیمو کې اوس هم د ګیس لوډ شیډینګ او کمی مسلې رامخې ته دي چې لوجې کورني صارفین د یو شمیر مسلو سره مخ شوي دي. بلخوا پبلک ترانسپورټرانو هم په کرایانو کې د خپل خوښې اضافه کړې ده. د غرنګ د حکومتي احکاماتو باوجود مختلفو سیمو کې د شپې په وخت سینجی سټیشن کولاوي او پکې د گاډو لوی قطارونه جمع شوي وي. خبر درکو چې د پنجاب کې د نمونیا لامل د ماشومانو د مړینې سلسله روانه ده. د پنجاب صحت محکمې تر مخه تیر شوه روز دوران د نمونیا لوجې نور 18 ماشومان پاک رسیدلی. میډیا ریپورټونو مطابق د نمونیا لوجې د مړو شو ماشومانو عمرونه 4 کاله پورې دي. فیصل آباد او پنډۍ کې 4 لاهور کې 3 باولپور او ګوجرانواله کې 2 ماشومان مړه شوي دي. دغه صادق آباد شیخپور او راجنپور کې هم یو ماشوم د دې ناروغتیا له امله د ژوند لاس ورکړي دي. پاک فوج لخوا مومند ضلع کې تعلیم لپاره ګامونه پورته کولی شي. دې لړ کې د علاقې مشرانو په توسط سره کور په کور تګ سره ولس ته آګاهي ورکولی شي چې دوی خپل ماشومان سکولونو ته واستوي. د مومندو غیر فعال سکولونو بیا بحالۍ او ماشومانو ته کاپیانې کتابونه او نور سامان هم ورکولی شي. مومند سیمه کې 3 د جنکو سکولونو کې نرسنګ او نور ټریننګ ورکولی شي او 15 سکولونو کې آی ټي لیبارټري هم جوړولی شي. د سره سکولونو کې زنانه او نارینه استادانو کمی پوره کولو لپاره هم مهم اقدامات روان دي. د بلوچستان نه خبر شامل چې بلوچستان صحت سکرټر عبدالله خان بلوچستان کې ژوند بچ کوونکو دوايانو نشوالي نوټس اخیستی. د صوبایي کوالټي کنټرول بورډ اجلاس کې د صحت سکرټر عبدالله خان په مشرۍ کې شوی اجلاس ته د خطاب په وخت هغه ویلي چې بلوچستان کې ژوند بچ کوونکو دوايانو کمی دي. هغه وایي چې مسله د فوري توګه هواره کړی شي. د صحت محکمې سکرټر دا هم ویلي چې د میرګي او سی ټي سکین کې استعمالیدونکو انجکشنو دستیابي دي یقیني کړی شي او په ګرانه بیه دوايانې خرڅولو او بغیر لایسنس دوايانې خرڅونکي میډیکل سټورونه دي په فوري توګه سیل کړی شي. بلخوا د بلوچستان تعلیم محکمه روان کال ډومبي جماعت نه تر 12 جماعت پورې طلبه او طالباتو ته مفت کتابونه ورکوي. میډیا ریپورټونو مطابق روان تعلیمي کال لپاره 1.50 کروڑ روپو لګښت سره 95 لکه درسي کتابونه چاپ کولو کار شروع شوی. د ټیکسټ بورډ چیرمن ویلي چې فروری اخره پورې به صوبې ټولو علاقو ته کتابونه ورسي. نړیوال خبر شامل چې ایران کې د اسرائیل جاسوسۍ په الزام 4 کسانو ته د 500 سزا ورکړې شوې ده. غیر ملکی خبري ایجنسی مطابق په دغه ملزمانو د ایران په فوجي تنصیباتو د حملو منصوبه بندۍ الزام وو او په 4 مجرمانو اسرائیلي ایجنسی موساد ته تربیت حاصل کړی وو. دا مجرمان د عراق کردستان په لار ایران کې داخل شوي او اصفهان صوبه کې دفاع وزارت په تنصیباتو د حملو منصوبه بندي کړې وه. شام سرحد سره نږدې شمال مشرقي اردن کې تعینات په امریکایي فوجونو ډرون حملو کې 3 فوجي وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. غیر ملکی نیوز ایجنسی رائټرز مطابق امریکایي صدر جو بایدن فوجیانو د وژلو الزام د ایران حمایت کوونکي ډلو له ورکولو سره ویلي چې د حملې ذمہوارو سره به حساب کتاب کیږي. بلخوا د امریکای سېنیټرانو په ایران نیغ په نیغه د حملې غوښتنه کړې. د دې ترڅنګ ایران په اردن د ډرون حملې څخه د لا تعلقۍ اظهار کړی دی. نړیوال خبر تاسو واورېدو. د بلټن کې د لوبو د میدان نه خبر شاملو چې جنوبي افریقا کې جاری د انډر 19 ورلد کپ په 20م میچ کې به د قومي ټیم مقابله سبا د آیرلینډ ټیم سره کیږي. د دوه ټیمونو ترمنځ کیدونکې دا میچ په پاکستاني وخت مطابق ماسپښین 1 بجې شروع کیږي.
ایونټ کې د قومي ټیم دا څلورم میچ دی. د نه وړاندې د پاکستان انډر 19 افغانستان، نیپال او نیوزیلینډ ته شکست ورکړی دی. په پوینټس ټیبل ګروپ ډي کې پاکستان 6 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. اخیره کې د موسم حال موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي شپه روز دوران د خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو کې به موسم یخ وي او وریځې به خوري وي. دین علاوه پیښور، مردان، بنو، چارسده، کوهاټ، ملکنډ او صوابه په شمول مختلفو سیمو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی. بلخوا راتلونکي 40 غنټو کې د بلوچستان زیاتره ضلعو کې به موسم یخ وي، خو شمالي ضلعو کې به زیات یخ وي. دین علاوه مختلفو سیمو کې به وریځې هم خوري وي. همدې سره خبرونه پای ته رسي. اجازه غواړو. د الله په امان.